د سوشل میډیا خبره می کوله سی سوشل میډیا کوم په پاکستان کې وګورو مخ د پروپاګاندا خبره وکړه سی اوس خلک او ځینې تنظیمونه ځینې قوتونه سوشل میډیا اوس د دې شي لپاره استعمالي سپغماني خپل دروغ سکم دي هغه خوري او بلکې د سوشل میډیا لاري څخه د حکومت خلاف توهین آمیز پوسټونه کول غلطي خبري پیلاول غلطه پروپاګاندا کول همدارنګه د افواج پاکستان خلاف پروپاګاندا کول د ادارو خلاف پروپاګاندا کول د هر څه لکه بلکې د سیاسي جماعتونو د سربراهانو خلاف د غو کردار کوشش کول د هر څه د سوشل میډیا یو حصہ جوړه شوې ده او خلک هم پدې باندې اختری او پدې باندې لګیا دي هغه اصل سکم مقصد د سوشل میډیا هغه نن سبا لمنځ څخه لاړی په بل خواته وګورو حکومت بلوچستان هم د دې بقاعده نوټس اخیستی دي چې په بلوچستان کې هم د سوشل میډیا لارې څخه ځینې غلط پروپاګاندا کمپاین سکم دي مهم سکم دي دا لګیا دي تیر ورځو کې وفاقي وزیر داخله کوټې ته راغلی ولي او بیا یو میټینګ سکم دی هغه وزیر اعلی هاوس کې وسولي او په دې میټینګ کې ډیر اعلی سرکاري عسکري شخصیات سکم ولو هغه شرکت وکړي او په دې کې یو فیصله وسوله چې د سوشل میډیا غلط استعمال کې کول والا سکم عناصر دي دغه خلاف په سختي سره کاروایی کیږي او د دې خلاف به غیره سکم ده هغه نور هم تنګیږي نو کانه ودونکو ډیر سوچ کوي ډیر احتیاط کوي سوشل میډیا په حواله سره هر خبره ممنئ اول تحقیق کول ډیر زیات ضروری دی اول دغه خبري ورستو وګوري ا سچایي وګوري ویلټوي بیا لدی پاده بیا تاسو هغه خبره سکمه ده هغه خپل انجام ته رسولای شي چې دا دروغ جن خبره ده او کدا رښتیا خبره ده یو شی کاغه د حکومت خلافي یا د فورسز خلافي یا د اعلی شخصیاتو خلافي یا د سیاستدانانو خلافي دا شی مشه واسطه ما درته ویل کنه چې د دې ډیر زیات بیا تاوانونه کم دي هغه پیسي حکومت بلوچستان په دې باندې اکشن سکم دی هغه اخیستی او د سوشل میډیا لارې څخه سکم غلطي پروپاګاندا کمپاین چلی یا ملک ته تاوان رسي ادارو ته تاوان رسي نو داسې خلکو خلاف سکم دی قانوني کاروایی روانه ده نو ډیر محتاط اوسئ بلکې پازیټیو یعنی مثبت انداز کې سوشل میډیا استعمال کوي او خوند